أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الزمان ماخي آثار البدع والطغيان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. نماز گزاران عزیز ټول نمخ کې اول خپل ګناهګار وجود ته به تاسو مؤمنینو ته تقوا پرهیزګارۍ دعوت درکو. قرآن کیا پروردگار عالم ایسا و مومنانو تقوی اختیار کوئی، حق تقاته سکمی تقوی حق دے اغادا کوئی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دنیا نمات سوئی مگر اسلام لباس کی لوڑ شوئی، خل لباس کی دنیا نہ لوڑ شوئی. کس از یو نکته توس خدمت کی عرض کم دغی خطبه کی خاص زندگی آغا دے څنګه اصول و ستیره شي، او خو اصول آغا دی څنګه د اهل بیت اصول دی، هغه د پیغمبر اصول دی، سمو دوستای پرخلی دی. بے اصول زندگی خانه تیریږي، ترخه تیریږي. پیغمبر او اهل بیت و زندگی کی سو اصول ډیر مهم وو. یو اصل شفافیت ده. انسان پیغمبر و آل پیغمبر باندې بلند صلوات. انسان زندگی شفاف تیره کی، واضح تیره کی، کلیر زندگی وی. کسا پیغمبر زندگی ته توسترګي وګړوي قل هذه سبیلی ادعو الی بصیره. دعوت نه ونی سا تو میل ملو په پوری ټوله زندگی ډیره کلیر وا، واضح وا. قرآن کی تاسو توحید دلیل وکسو پروردگار عالم واضح یې او عالم و جاهل برابر کیدای شي، دا ډیره کلیر خبره ده. او یا بوتون توست فایده در کوي شي، دا ډیره کلیر خبره ده. کسا کلیر زندگی ډیره خاوی. ایمو زندگی کی وانو تاسو خدمت کی زهرس کم دړي تفصیل طلب موضوع ده، واخ مو سکام ده. ایمو د تاسو گاډي خونی لیدلې دي، یو بدبختی مو گاډو خونو زندگی ده. فائدې ډیری دي، اتفاق ده، اتحاد ده، مینا ده، محبت ده. ورکی خیوا بدبختی څور کې زه تارس کم شفاف نه ده، کلیر نه ده. کلنده گاډو خون ولا بیلیږي، بیا وډونه مرور وی ټول عمر. نن تاسو مو ته د ورورولۍ وخت څنګه بیلی شي وی دی، ورورولۍ ډېرې خې چلیږي، ډېرې کامې ورورولۍ د سې دي څنګه بیل شي وی دی. ګاډ نورستا او کینې نشتا، نفرتونه نشتا، یو بل سه تاګ را تاګ ډېر ده، یو بل سه مینا ډېر ده، یو بل ته ایثار ډېر ده، یو بل ته نیتو کی خدي. دا ورورولۍ ویلي خرابې دي. مو ته تاسو وایي دا ورورولۍ نیتو کی خرابې، ارادو کی خرابې. واجه دا د چې مو زندګي شفاف نه دی تیر کړي، کلیر من نه دی تیر کړي. تو پښتو کې تیر کړه، خو تو پښتو کې اڅ صحیح نه کړه تیر کلیر. و دی کې وا بدبختی زته عرض کوم غدا د قربان شوم. کسا کله بیلیګو بلتنه کې شل کول بعد وډونه بیلیږي، چوک پښتو ته منډي وای، چوک شریعت ته منډي وای، چوک عدالت ته منډي وای. غلطه ده. زه نقطه د تارس کم گاډه خونه پښتو کې رغلی ده، شریعت کی گاډي خونی نظام نشته ده. شل کولا ته شریعت نه بریخیدو، زندگی د پښتو کې تیروله. یو شتم کولی ته شریعت منډه وای، خو صحیح نه کوي کنه. نن د شریعت زړه نه خوږي، ځان ته د زړه خوږي. نن شریعت کې څه ګاټه وکسي فایده وکسي، بیا منډه شریعت ته کوي. قربان د شکومي پښتو کې د ګاډه زندگی تیر کړي ده، مینې سره محبت سره ورور نه د خړلې ده، ورور ته د ویر کړي ده، ورور سره د مینا کړي ده، ورور سره د ایثار کړي ده، قدم دی اخی ده. مغه پښتو کې مینې محبت سره پښتو جرګي کې بیل شه. شخه خبره ده کنه دي کې څه بد دي. پښتو کې خو څه بد نشته. پښتو ډېر ښه نرخ ده، ایثار ورکې ده، صله رحم ورکې ده، انفاق ورکې ده، عفو درگذر ورکې ده، اصلاح ورکې ده، ورور سي قدم کې کډول ورکې ده، ورورولي ورکې ده. سره ډېر خبرې ورکې دي. مګه کې دا وا نن ډېر کسان ز قسم شریعت منډي ویو باندې خدا نشلو کولو کې د شریعت پښتنه ویلې نه کوله. پښتو ګاډه نظام خو شریعت کې نه وکنه، تو پښتو کې تیرولو. ایموی وابد وقتی کورمی کې اندازه قربان بشم خپه نشو. زه تاسو نه پښتنه وکم یو کورمی کې کوم نظام رئیس د تاسو مو تکلیر کوي. پښتو ورکې ده ټوټل، شریعت مکمل، عدالت او آئین ده، رواج ده، چی شه ده هیڅ هم مکمل مونږ نه دی رخصتي. کاش کې مخبل پښتو مکمل رخصتي وغه یو خنه رخ ده.
هغه کیا ډیر ښه پښتونواله ورکی د ډیر ښه دستورات ورکی دي پښتو رسپوتې شریعت رسپوتې رواج رسپوتې دستور او عدالت او آئین رسپوتې گاډه واډه شوار سم کماله گاډه واډه ده په کور دا دی چې و نرخ نه ودرې ګوي صرف د همیشه د پاره گاټي سوچونه ما کوي فائدې سوچونه ما کوي که ورور ته ویرغلا ورور ته زیات لوړه مثال درکوم هغه دا ورور دی د شل کوله د قدم موسیقي یک ډول د یوشتم کولی بلته نه کیا په د څو دیګو په د غوریو په د ایوي پنځم مرلو په د لغونته کې پانی پټي او شستر کې په پټي کا رازق الله دې رزق خدای در کوي چې د شل کوله در کولو دین ورسته در کوي ما مغنه و غوړ یاد وسته شفافیت ډیر مهم دی دوی منو تاسو خدمات کې ارز کم بیړي بیړ سکسا اسلام دین د سہولت وسنه ده پیغمبر زندگی ته اهل بیت زندگی د سترګو خلکو ته سہولت وسنه جوړه کړی ده یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خدای تاسو ته سنه غوړي سختې دته نه غوړي کته تاسو اسلام ته سترګو وړي احکام نه ونی سړي شو کې اهل بیت دا اصل اپنو کړی ده انده اسلام احکامو کې ټیک د اصل احکامو کې یو دین کې فروع دین کې کمپرمایز نشته مغادي خو اجرا کې کله عمل پکې سہولت در کړی ده یو کس واس نه لري خمس مال انډوا یو کس واس نه لري زکات نشته یو کس واس نه لري حج ته ماڅه یو کس بیمار دی روزه ما ساتي یو کس سفر کې دی روزه ما ساتي یو کس سفر کې دی المس کاسر وکي بیمار یې المس په ناستي وکا کرسۍ کې وکا په اشاره وکا وضو نشه کې تیمم وکا سوره سہولت ته جوړ کړي دي اسلام سہولت نه ډاک مذهب دی قربان دشم د اسلام سہولت دی چې خلکو ته بهترین سہولت ور کړي دي دعاونو کیا مو توسي رب یسر ولا تعسر خدای متاسنی رو کې مشکل کې ما چي یا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به خدای متکات نه واسنه پورته ذمہ داری باندې و نه چي اسلام دور خپل مذهب دی خدا ځنه وخت کې ما تاسو ځون ته خپل ګرونه وزي به مثال در کوم عادتو واجنه ځنه وسوسو واجنه د وسوسې کسون ملیدلی شکی کسون څنګه وضو څخلته کوي هغه غسل څخلته کوي هغه المنز څخلته کوي یو المنز هغه ځونه په عذاب کې کړي دي دوه رکعت المنز هغه نیمه غنټه کې مثال نشي کوي پیغمبر به 750 ګرام اوبه استعمالول یو وضو لپاره 750 ګرام اوبه به وضو لپاره استعمالول مو طرف ته نن سبا توکسه وضو باندې څخه څوره اوبه خړی دا کسا دا مشقت دی تو ځون خپل مشقت کې چولې دی زبیدیو مثال در کوم کسا دې مثال دا دی لکه سکول کې بچی امتحان ور کوي کنه 15 سوالات ور کړي بچی ته 15 سوالات حل کا هغه لګیا شي 15 په ځای 20 سوالات حل کی نو 20 سوالات حل کولی بچی ته نمبر زیات نه ملويږي ماغه نمبر ملويږي چې 15 والا ته ور کوي مهندسی کو ځنه کرونا اسلام نامخ کیا منډي وایو دا شکی وسوسې کسان ځون ته دین خپلا ګران کړي دي ګران کړي دي یو صلوات واسطه محمد و ال محمد دویمه نقطه تو خدمت کې زارس کوم کسا اسلام خالق سر او معاشري کې ژوندۍ کول کې ته سہولت او اسانه در کړي دي دیتا تکلف نه یو دی په مقابله کې څه شاید تکلف یعنی ځون زحمت کې چولا ځون ته تکلیف ورکولا تکلف دا دی او انسان د سي ځون جوړ کی ځون زحمت کې و چې اصل کې هغه دی نه ځون زحمت کې چولې بناوټ وکی زبیدی قسم مثلا ډیر کومه ایمو زندگی کې څوره ډیر بناوټ دی ډیر بناوټ می اختیار کړی دی دوستو یو حدیث ارز کوم پیغمبر په بری کې رغلی دی مولای چې پیغمبر دغه درو صفاتونه خدای بری کړی ان الله تبارک وتعالى بر محمد من ثلاث د درې صفاتونه پیغمبر کې نو يتقول على الله خدای په خبرې نه تړلې دویم صفات دا ور کې نو ان ينطق عن الهوا پیغمبر ځون خبرې نه کولی وحی نه خبرې کولی ان يتکلف پیغمبر به تکلف نه کولو بناوټ به نه کولو نن تاسو خپل وایي ایمو معاشره کې څوره بناوټ ده رشتې کې څه کله څو رشتہ کوو بناوټ درویغ چې څه نوی هغه خیو بل څه یایو سبیل څه د مشکلات مسائل روزي اندغه شي نو روزي تو خو ویلی داو وشو دا تو خو ویله بنگلای دی تو خو ویله څه دای دی تو خو ویله ډیګری وسره دی تو خو ویله زمکی مدوري تو له څه وړ کې دا دی حتی وړ کې غلط خیو حتی جلکې غلطی خیو د سي معاشره دی ویلی مسلمان دا شی نوی څنګه یو شی حقیقت پټ کی بناوټ جوړ کی شوشا جوړ کی نمود و نمائش جوړ کی ریالټی خایو چې سوره یې مغوره ځون خیا اسلام دخت قائل ده ایمو جامو کې ونی سے بناوټ ایمو لباسو کې بناوټ ایمو زندگی بود باش کې بناوټ ایمو کاغذ لیکل کې رشتو کې کاغذ لیکوا بناوټ
څه شی مو ولیکل چې مو څه ومنل هغه بیا سبیل نشته ځان ورته غوټ کو ځان ورته وښیو بیا سبیل نشته ایمو وده کې بناوټ تاسو ودلی ودونه لیدلی نن سبا یو کس واس لري چې لاسو لاکو شلو لاکو وده وکي مثلا 500 شپېتو لاکو ته رسي جمو لتو مړېونه دعوتونه ونیسا دا ټول د چه مرخصتي دا ټول بناوټ دی دا ټول بناوټ دی بیا سوبله قرضې نشي لنډوای شرمنده وي بیا خال د دروازې ته وی لوړ وي ونن سبا خو خال کې بل دستور راخصه چې ډیر باد دی قربان مشم هغه دا دی مو رشتو کې ودو کې دا شی او شروع کړل شپیا غری ډنسونه سزونه وغږو سوبله مغه تاخ باندې مرسای نو هي متمونه کو وای وی تو باندې ویلی یا امام حسین راوخله اهل بیت راوخه دین خدای راوخه یا شیطان راوخه یو لاس کې د شیطان راخسته دی بل لاس کې خدای ته لاس ور کوي ته چوک غلا اداره ته ویا خدای نشي غلاوي اهل بیت نشي ځان د غلاولې دی توهین د کوي یا اهل بیت ذکر توهین د کوي مجلس توهین د کوي مولا حسین توهین د کوي دین خواغه کس مت بهتر بریخي تو صرف غری مری وکی او شای بل څه نشم کوي ځان شرمو ما کوي دا شی مخلوط ما کوي مکس ما کوي دین دغه شی وسره څکله دیندارې بیا ودرېګه مضبوط بیا زمانو ته خلخانی ته وای چې دا ملیار دی دغې نه بچوي بیا دا خبرې ما کوه چې زوای دی نه مني لور دی نه مني خلخانه دی نه مني چې نه مني د تو د وسه کې بیا خبره راځي بیا ته ډېر کم یې ته ډېر کمزورې بیا خو ځان پلور ما بوله بیا خو ځان سرپرست ما بوله پلور دغه څنګه پلور کېدای شي چې زمانې اوس نه ومني معاشرې کې دا تبیا ډېره دی دا بربدیا ډېره دا منافقات ډېر دی مو د توله تعلقاتو کې بناوټ دوستۍ کې بناوټ رشتو کې بناوټ دشمنۍ کې بناوټ دوستۍ کې بناوټ غربات کې بناوټ متوسم معاشرې کې تول توسل لیدلی غریبان اصلي چچې ته دی او بناوټ ولا سور دی حقیقت ته وایم د تروشي د تو جوړي فریادونه د توکی ځوان د تدور غریب کې او څکل ورسته پښتنې وسو کې اغلی ول کې به نوي آرشی کې بناوټ ریالټي حقیقت پټ شو پته نه لګي سر اختیار د سورې درویغ د سورې یو کس شو سه کور شي فایدای وی دسخاتی وی کور ونه خلی ځونو ته دومره عجز کی پټنډیا مچي کوي دوره شي سه کور ونه وخی ټول بناوټ جو پی نو کوي وی چتا چی سی آلتی ځون دومره عجز کی مسلمان کی دومره تعریفونه کوي څه حیران په بنده خود چیشته تعریفونه کوي خپل کور سره غلې کور نه وای ته څه کور ده ټول بناوټ طرف ته لوړ یو دا بناوټ ډیر بادشاہ دی لذا حدیث کی دی شر الاخوان من تکلف له مولادی څه بدترین کا سوناغه څه زحمتو کې ته پریوزي غوي د پاره ایمونن سبا دا مل مستی ویلې کام شوي روش ډیر شویلې کام شو ته مو کنه رڅ ته کنه بناوټ واجینا دسترخوان جوړو ډیر غټ دسترخوان جوړو ډیر شوشا والا هغه ته ملوس نه رسیږي سیمپل دسترخوان ته چوک رغوډونه دغه وجنه کام شوي هغه وختونه لوړل څه پیاز وی څه پنیاز وی هغه مینه محبت وختونه لوړل نن ټول مو هر څه بناوټ طرف ته بوتلل تکلف طرف ته مار څه بوتلل مولای کائنات ورزي ملګری 200 توله صحابي مولای مو خونی تبرسي دعوت به مو قبلای موسی به مړې خوري مولا دوی څه دیر خو بشم خو شرط سره شرط مدار څه د درې کارونه بنه کوي دغه درو شرطو باندې به عمل کوي مولا دوی یو دا څه بهر نه بچی نه راوړي تکلیف بنه کوي زم دا څه خونی کې چې یې خېدي هغه پټاوا ما راخلې دریام شرط دا ده څه خونی ته خلخوانی ته زحمت ما ور کوا پلانکای روان ده او دا وکوي پردیونه کله فر کلینی راوړي کله چه راوړي بیٹا کې خوره کوي خونه ټول اورې ستان ټوکړي ده خلخوانه غلطه ده دا بس چه دی بانیان اسلام پیغمبر حاتم و آل اطهار وانی بلند صلوات پیغمبر اکرم یو ورځ مسجد کې وو یو کس راغو غریب و فقیر وو هغه دی څه چوک موته مړېرو کی ته عمرو کی پیغمبر اصحاب ته ولا څه چوک شتاوي څه دیتا مړې ور کوي بوې زوی خونی تا ټول یو بل تستر کې غړول پیغمبر لوس نه رواني ول سره اجازه د خپل خونی ته بیان دا څه خبره ده اسی سمول منن استر کې پټو پیغمبر ځون سره وون کو خونی ته راوستو ایس ورمنه نه پښتنه وکړلې دا روایت مولا په بری کې راغلې ده پښتنه وکي څه بیبي خونی کې چشتا دي ورمنه دوی څه نه دوره چي دي چې وړو کې خوراک برابر دي مولا دوی او پیغمبر دوی سره وای اخلا
راوی خوړه ماغه ولمنه ته کېږدول ونیوی خوړل وسکیناستو دا صدقې ده دا حقیقت ده دا بنواټ نه ده زندګي دا شی اسونه وي مو ځان ته خپل ګرونه کړی ده تاسو لیدلې دي نن سبا ودونه مچې ته ورسول څوره نخري ورکی جوړې شوې د ودو کې څوره لباسونه څوره کپڑے څوره جامې لته څوره پوزیشنې څوره ډیکوریشن ار څوره ډیکور طرف ته بوزي قربان د شمس خدای ورکی نوي صدقي ورکی نوي صفائی ورکی نوي سچائی ورکی نوي صدقات ورکی نوي خلوص ورکی نوي حقیقت ورکی نوي دوخره پیږي مینا محبت دغه شی وس نه جوړیږي قرآن کی دی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بین قلوبهم تاسو روی زمین باندې څوره سنی دی جمی دی لتی دی پیسې دی دولتونه دی خرچ کوئی خو مینا محبت نشو جوړوي مینا محبت خدای جوړي خدای علی جوړي سکله تو کې صدقات او شریعت او دین درکې وي زنه ساده او خونو کې میړه خزوی ډېر خپل ژوندۍ تیری ځنه بنگلو کې میړه خزوی شیرازیو کې وی سونو کې پټوي ژوندۍ ترخی وی دغه شیو سره ژوندۍ نه جوړیږي قربان مشم خدای دې مو بناوټ په ځای حقیقت طرف ته مایل کی